چې کله هم د تاسې په زړه کې د یوې ګناه د یو غلط کار خیال داعیه دا پیدا شي بیا په یو وخت کې فورا تاسې د الله تعالی تصور کوئ چې الله تعالی مونږ تاسې ویني الله تعالی حاضر او ناظر ده بیا به د تا او د ګناه په منځ کې رکاوټ پیدا شي حضرت ډاکټر عبدالحی عارفی رحمه الله دا فرمای وای کچیرته یو انسان د الله تعالی تصور کول غواړي نو کله کله د الله تعالی تصور نشي جوړېدلی ځکه چې تصور دا د یو شي جوړېدلی شي چې هغه انسان کتلی وي نو الله تعالی خو مونږ نه ده کتلی الله تعالی خو مونږ نه وینو نو بیا حضرت فرمایي وای کله کله د الله تعالی تصور د انسان لپاره ډېر مشکل شي نو بیا چې کله د انسان په زړه کې د یوې ګناه داعیه خیال تصور دا پیدا کیږي بیا د انسان دا سوچ کوي چې خدا نه خواسته که ما چیرې دا ګناه وکړله نو د ما پلار دا خو ما ویني په زړه کې د یو خیال پیدا شي چې زه دا ګناه کار کوم نو صرف هغه خیال په وخت کې دا سوچ کوه چې که چیرته ما دا کار کوو د ګناه کار او د ما پلار ما ویني آیا زه به دا د ګناه کار وکم او که نه به کوم که چیرته د په زړه کې دا داعیه د ګناه پیدا شي نو دا سوچ کوه چې که چیرته د ما استاد ما ویني د ما اهل او عیال ما ویني د ما ښځه ما ویني د ما مور ما ویني آیا زه به دا ګناه وکم او که نه نو دا کیدای هم نشي چې دا انسان بیا دا ګناه وکړي مثال دا ده انسان بدنظري کوي یکسویي ګوشی ناسته دی بدنظري کوي او هیڅ رکاوټ نشته ورته د ده په خیال کې د ده په سوچ کې دغه د ګناه یوه داعیه پیدا شوله یو خیال پیدا شو چې زه دا د ګناه کار وکم نو فورا د تصور دا وکړو چې خدا نه خواسته که دلته د ما استاد وای نو به دا ګناه کلم نه وای کړی دلته د ما والد صاحب وای د ما اهل او عیال وای د ما ملګری وای را سره ما به دا ګناه کله هم نه وای کړی نو دغه تصور د الله تعالی په باره کې کوه ځکه چې مونږ تاسې یو معمولی انسان معمولی مخلوق په مخ کې د شرمندګۍ نه یریږو د ذلت نه یریږو د رسوایي نه یریږو چې که چېرته ما دا ګناه وکړله نو د دغه په مخ کې زه ذلیله کېږم د په مخ کې زه رسوا کېږم شرمنده کېږم نو بیا هغه ذات چې دغه مخلوق پیدا کړی ده ځمکه اسمان پیدا کړی دي او ټول د دنیا مخلوق د الله تعالی په قدرت کې ده هر شی الله تعالی پیدا کړی دي بیا به موږ د الله تعالی په مخ کې د الله تعالی تصور ولې نشو کولای د الله تعالی په حضور کې به د الله تعالی تصور چې کله موږ تاسو وکړو موږ به بیا دا ګناه څنګه کوو ځکه چې انسان یو سوچ جوړ شي چې موږ د مخلوقاتو په مخ کې دا ګناه نشو کولای بیا هغه ذات چې د مخلوق پیدا کړی ده به د یخ په مخ کې موږ دا ګناه څنګه کوو او چې کله د انسان تصور داسې جوړ شي چې یو مخلوق یو کس ما ویني د یخ په مخ کې زه ګناه نشم کولای نو الله تعالی چې ټول مخلوقات پیدا کړی دي الله تعالی مې هم ویني الله تعالی مې په هر ځای کې ویني که زه یوازې ناستم که د خلکو سره ناستم که په هر موقع باندې هم الله تعالی بیا هم ویني نو بیا به ان شاء الله دغه تصور په وجه باندې باندې تا او د ګناه په منځ کې رکاوټ پیدا شي دا د تصور طریقه ده په ظاهر باندې برای راست خو خاص تصور نشي کېدلی خو چې انسان کله دا تصور داسې وکړي چې که ما خپل پلار وویني زه به دا ګناه نه وکړم داسې چې ما الله تعالی هم وویني زه به دا ګناه نه وکړم نو پلار خو دې که ویني او نه دې ویني ځان ته خبره ده الله تعالی یو داسې ذات ده چې همیشه تا ویني الله تعالی باره کې مونږ د عقیده ده چې الله تعالی حاضر هم ده ناظر هم ده په همیشه په هر موقع باندې په هر ځای کې تا ویني نو انسان ته پکار ده چې کله د په زړه کې د ګناه خیال د ګناه داعیه پیدا کیږي بیا دا سوچ کوي چې زه دا ګناه کوم الله تعالی خو ما ویني چې کله دا تصور پیدا شي به ان شاء الله ته د ګناه نه همیشه لپاره بچو